सरदार गुल मोहम्मद वहीद शाह इमरान हसन जान जैनुल्लाह इनायतुल्लाह जीशान सैयद मोहम्मद शाह फैसल गुलाम अली हजरत अली बिलाल शेर अली आरिफ जान साजिद नजीर मुमताज मामा काबिल गुल दाऊद गुलाब खान फरमानुल्लाह इरफान रहीम गुल फैजुल्लाह और अलम जान ګراني داسې ځای ته ورسېده چې زما خیال د هر چا د وسه دا خبره بالکل وته ده دا خپل بچو له 2 وخته روټۍ را پیدا کولم چې دی هر یو کس په دې سوچ کې چې یاره دا به څنګه سرته رسوم بله ورځ معاشي ماهرینو سره خبره کېدله نو هغوی وایي چې صرف د خوراکو کم ګراني چې دا چې کوم د خوراکو څیزونه باندې شوې ده دا د 1800% نه زیاته شوې ده 1800% حال دې ته راغلی دی دې نه مخکې هم ګراني وه خو یو نرخ به مقرر شو خلکو ته به معلوم شو چې یاره بی دا اوړه چې دي دا په دې نرخ باندې راته میلاویږي دا چیني به راته په دې نرخ باندې میلاویږي دا غوړي دا چای دا نور څنګه چې دا په دې نرخ راته میلاویږي دا دوایي به راته په دې نرخ میلاویږي دې حکومت کې داسې عجیبه صورتحال دی چې نن چې کم قیمت باندې یو شی واخلې سبا راته په هغې قیمت نه میلاویږي د هغې نه زیات قیمت باندې به راته میلاویږي د اوړو بحران به راتلو مخکې خصوصا د نشریانو په وخت کې ډېر زیات راغلي خو هغه به هم چې دی د دسمبر او د جنورۍ نه پس ته شروع کېدو دا هم لومړنی ځل وکتل چې لا میاشت 2 میاشتې نه یې تېرې شوې د تریچر ختمېدو او د اوړو بحران راغلی دی اوس یې نه وایي خبره کوي چې وایي یاره بهر نه چې دی نور مونږ غنم راغواړو او د دې بندوبست کوو د چینو په نورسو کې خو هغه د کرکټ ډېر زیاتره اصطلاحات استعمالوي نو په نورسو کې خو کارکردګي نه شوه کولی نورسو کې نه شوه کولی په چینو په قیمت کې سنسي وواله 105 ته ورسوه او دا اوس هم رس تر رسه زیاتېږي ستاسو په وساطت دې وفاقي وزیرانو ته هم وایو دې وزیر اعظم صاحب ته هم وایو چې خدای لپاره د بل یو شي نوټس به نه اخلي ځکه چې کم یو شي ته چې نوټس واخلي دوی مرز هغه دومره ګران شي چې هغه د غریبه د وسه وڅوي خارجه پالیسي هغه سعودي عرب چې په هر سخته کې موږ سره ودرېدلو
چې کله په موږ باندې معاشي مشکل راغلی سعودي عرب زمونږ مدد کړی او بغیر څه لالچ او بغیر څه دغه نن هغه سعودي عرب موږ نه خفه چین چې هر ځای کې موږ سره مدد کړی نن چین ما هغه ګورې دا خبره نه ده چې څنګه مخکې وه په ټولې دنیا کې یوازې پاتې شو او دی وایي چې یاره کامیاب حکومت روان دی بل په دې خبرې نه پوهېږو چې خپل وزیران یې د یو بل خلاف بیانونه ورکوي هغه شیرین مزاري وفاقي وزیره ده په خپله بیان ورکو وایي چې یاره عمران خان خو د کشمیر لپاره ډېره زبردسته سفارتکاري وکړه خو وایي چې د وزارت خارجه چې دی دې کې نااهله خلک ناست دي د هغې د لاسه هغه ټوله سفارتکاري همداسې پاتې شوه او ځکه د کشمیر مسله نه حل کېږي زما خیال دی چې کومو خلکو چې ووټ هم ورکړو چې اوس دې تپوس کوې نو اول خو څوک مني نه چې ما وله ووټ ورکړی داسې ده او که نه خو چې اوس هم هغه لږ ډېر کم چې دغه کوي که نه نو اوس